السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه دلته مرګرو خیر برابرې سور کې ان شاء الله امید دې د الله نه چې ښه به یې روغ به یې. د هغه خلکو دپاره کوم چې یریږي یا په کور کې ماشومان وغیره یریږي د هغې دپاره د زړه د یېرې دپاره ډېره بهترین وظیفه ده. تاسو ځان سره یې د دغه وکړئ، ځان سره یې سیو کړئ او انشاءالله تاسو ته به ډېره زیاته فایده درکړي. تاسو سوره رعد راواړوئ، لیکن هغې نه مخکې مختصر سم ته ریکویسټ هغه دا چې زموږ دا چینل هم ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور ویډیوګانې راځي. دا یې موږ قرآن راړو او دې کې موږ 12مه پاره راړو سورې بلکې 14مه او سورې رعد پکې راواړو سورې یوسف پسې. په هغې کې دا آیات دی کم کس ته چې ډېره زیاته یېره لګېږي نو دا آیات دی بار بار وایي انشاءالله د هغوی هغه یېره او هر څه به څه شي هغه بلکل مکمل ختم شي. 41 مرتبه به دا وایي که په اوبو یې دمی او که داسې دمی نو په دې زړه باندې به لاس کېږدي د اخرې ته الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا 28 نمبر آیات دی. دا آیات دی 41 ځله وایي په زړه باندې دې لاس کېږدي انشاءالله د زړه د یېرې مسله هر څه به یې ختم شي انشاءالله. که کوم ماشومان یېرېږي هغوی دپاره هم ویلی شي دغه شانته په اوبو باندې چې دم کوي کور کې چې څوک یېرېږي نارینه یا زنانه انشاءالله هغه یېره هر څه به ختم شي. د زړه د یېرې دپاره دا بهترینه مجربه وظیفه ده. ملګرو پرې بیا یو درخواست کوو دا چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې ویډیوګانې راځي بهترینې. والسلام.